بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټولې مسلې ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو رزق دې کې ډیر زیات برکت واچي. نن چې کوم زمونږ وظیفه را نو دا وظیفه د غنم حواله سره ده. بعض وخت کې منګ غنم والو خو دا غنم دا کال ته ونه رسیږي. که تاسو حالو کې یو کال سړی غنم والی ورسیږي کال ته، بیا چې کله غنم والی کنه یا خپل غنم وشي دا کال ته رسي نه. دا ولی بعض وخت کې غنم داسې وي چې هغه سپږی راشي هغه وخوري، یا دغه رنګ که په همبه کې غنم وي لاندې خراب شي، یا دغه رنګ مګې مګې وجې موجې سورې را سورې کې دا غنم منمه خودې خوا کې دا ولې خودې خوا کوي. نن انشاءالله زمونږ چې کوم وظیفه را په دې کې به دا وایو چې الله پاک به په دې غنمو کې څنګه برکت راشي او دا غنم به څنګه کال له غنم پورې رسي او یاد ساتئ چې بیا هم پکې غنم وي. دومره برکت به پکې الله پاک دا ورواچي. نو یو کار محترمو دا کولو دی او بل کار دا اوسه وظیفه ده. د کولو دا کار دی چې کله مونږه غنم د پټې نه راوړو د دې غنمو نه به مکمل محترمو لومبې د الله پاک حق ورکو چې هغې ته زکات وي. یاد ساتئ چې کله تریشر والا تریشلو کې نو هغه کم غنم مونږ ورکو دا هم په زکات کې شمارو. مطلب دا شو کنه چې 40 من چا راوکړل او دې به کې 3 منه تریشل والے له ورکړل نو دا به ماینس کې نه پوره د 40 منه نه به زکات ورکړي. یو خبره ده چې کله تاسو په زکات کې ډوګ بو شروع کړئ الله پاک سره چل ول شروع کړئ کنه نو بیا به الله پاک هم تاسو سره فائدې ورکړي. بیا به تاسو کوم رزق وي هغه به تاسو ته پوره نه ملاويږي. یو سړی ونه هغه د سناشنا هم د کېل کړی هغه باندې تقریبا 2 لک روپۍ زکات کېده او دغه رنګ له غنم یو دړې نیم راواغستل او دغه 2 لک روپۍ پکې لاندې کېښودلې. رالی یو غریب سړي ته وایي چې هلکه دا غنم والا یو دړې غنم دی او د الله پاک په لار کې قبول کړه. بس هغه وایي چې ما قبول کړو خوشحاله زه بچوله به یو ټایم روټۍ ویسمه. نو دا یو تاخیره کوي ګوره یو دړې غنم دی که نه نو په دې یو دړې باندې څه کې د 100 که ورته 15 دړو پیسې درکړم دا غنم ماله واپس راکړه. نو هغه سړی هم سور کوي شو هلکه د 15 دړو پیسې راکړې نو په دې یو دړې باندې څه کې ایسته ورکړه که نه. نو هغه یو دړې ولې ایسته ورکړله خو چې کله کور ته رالی ښځې ته وایي چې ما الله هم دوکه کړه او دغه رنګې دا غریب سړی هم دوکه کړو لاندې پکې 1 لک روپۍ ووایي. نو دومره اکې دوکې کو یو سړی کوي که نه دومره اکې دوکې نو الله پاک له په رزق کې برکت دا به نه اچوي. یو سړی نو د هغه رزق د ټایم نه مخکې ختم شو کم چې غنم دی مطلب دا چې کال ته ونه رسېدل د زوی د مور ته ویل چې تا ته طریقه هما په دې طریقه باندې دا غنم ورواچو هم بیته دا به د کاله پورې انشاءالله دا به چلیږي. نو مور ورته وایي څه کار دی دا زوی ورته وایي چې دې نه بیا زکات پاک ورکړه چې څومره کېږي یو دانم د زکات پکې هماغې پرې نه دی پاک کړم بیا زکات ورکړه. نو دې زکات یې ورکړو او کال رالی بیا د غنم موسم رالی بیا دقه ملګری وایي که نه وایي بیا هم زموږ په همبه کې دانې وي. نو زکات محترمو دا ډیر زیات د برکت والا څیز دی. موږ لومبی کار دا وکړو چې د خپلو غنمو نه زکات دا پوره ورکړو. یو خبره دویمه خبره دا شوله چې موږ به له غنم راوالو په جام کې غنم به راوالو په جام کې په هغې باندې به 3 پیرې درود ابراهیم ووایو. 100 پیرې 3 پیرې به درود ابراهیم ووایو. بیا به هغې نه بعد 313 پیرې سورة الکوثر ووایو. انا اعطیناک الکوثر مکمل صورت دا به 314 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد الله الصمد یو سل یو پیری وایو 101 پیری
او بیا به د هغې نه بعد یا رزاقو دا به 101 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیم 3 پیرې وایو او په دې غنم باندې به دم کو او دا غنم په دې خمبه کې به ټولو غنمو کې سیګیر چاپېره به کې وشوندو او دغه رنګ یې که تاسو حالو کې دغه خمبې د غنم تاسو دم کوئ انشاءالله تاسو تماشه کوئ. وظیفه به منګه درکو، اثر به پکې الله پاک اچوي. یاد ساته چې بعضې کسانو کار به نه کوي ها چې دا هما وظیفه وکړه او کار یې ونه کړو، نو وظیفه منګه درکړله انشاءالله العزیز اثر به پکې څوک اچوي؟ الله پاک به اچوي. اثر ورکوونکې اثر اچوونکې دا زمونږ استاد مالک دی. زمونږ کار صرف ښودنه ده، صرف ښودنه ده، باقي اثر اچول د الله پاک کار دی. د الله پاک نه کلک یقین ساتم، کلکه تمه ساتم چې په دې وظایفو کې د الله پاک برکت واچوي، الله پاک دې پکې اثر پیدا کړي. نو انشاءالله العزیز تاسو دا اعمال وکئ، تاسو بیا تماشه کوئ چې څنګه زمونږ ستاسو رزق دا بې برکته کېږي. انشاءالله برکته پکې وي. بیا چې کله زنانه دې نه غنم رالي د وړه کولو له بسم الله دې شروع کوي، تاسو یقین وکئ، تاسو تماشه وکئ چې څومره برکت الله پاک په دې رزق کې اچوي که نه، نو تاسو د نور کلونو هغې ته بیا وګورئ چې هغه څومره ټایم کې ختمېدل او دا څومره ټایم کې ختمېږي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.